د اختر په منځ کې چې د نه یا تکبیر وشي یا درنه یو رکعت وشي یا دوه وشي د هغې سره به بیا څه کې دا په څه طریقې سره دغه منځ پوره کې نو ټوله خبره درته کوم لږ غوږ ورته کېدی صحیح ده هسې نه چې بیا خلکو ته به یو بل ته په سترګو کې ګورئ بعضې خلک زه هم که نه د اختر په منځ کې هغه یو بل ته په سترګو کې ګوري یا په جنازه کې ولاړې یو بل ته په سترګو کې ګوري چې اوس په دې دا تکبیر څنګه کوي او څنګه چل به کوي نو دا خبره ته پوره غوږ کېږي انشاءالله ډېره فایده به مو وشي صحیح ده جي نو چې کله درنه ته رالې د اختر مانځه له رالې او ستا نه تکبیر وشو دې سره به ته څه کې امام صاحب رکوع ته ښکته شوی سبحان ربي العظیم ته ښکته شوی په دغه حالت کې به ته څه کې اول نمبر خدا ده چې ته رالې او امام صاحب ښکته شوی دی رکوع ته نو که ستا دا ګمان وي غالب ګمان ستا دا وي چې یاره زه دا تکبیرونه بره پوره کولی شم امام صاحب بلا په سبحان رب العظیم کې نو بیا خو تکبیرونه پوره کا او که نه داسې نه وي چې تا ته غالب ګمان نه وي یاره ته وایې که زه دا تکبیرونه کومه نو زما نه به امام صاحب د هغه رکوع نه رابره شوی زما نه به رکعت لاړ شي نو بیا داسې چل وکړه چې اولنی تکبیر اوله وکړه الله اکبر نیت په زړه کې وکړي او الله اکبر به ووایې بیا به داسې نیم سیکنډ ودرېږي بیا به راښکته شي چې کله راښکته شي نو په دغه حالت کې به بیا ته د امام صاحب سره سبحان ربي العظیم نه وې بلکې بیا به ته څه کې دغلته به بیا هغه درې تکبیرونه وکړې درې الله اکبر خو داسې به بیا نه کې چې په رکوع کې نو بیا به لاسونه نه اوچتوئ ښه لاسونه به بیا نه اوچتوئ بیا به مو داسې کړي وي صرف الله اکبر الله اکبر الله اکبر درې تکبیرونه به پوره کړي بیا که امام صاحب لا نه اوچت شوی د سبحان ربي العظیم نه نو په دغه ټایم کې بیا درې پیرې سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان رب العظیم دغه شان به ووایې او بیا به ودرېږي بس د امام سره مونځ وکړه ستا مونځ پوره شو یوه طریقه شوه دویم نمبر طریقه دا ده اوس ته رالې او ستا نه یو رکعت شوی یعنی امام صاحب سبحان رب العظیم نه اوچت شوی یو رکعت یې مکمل کړی او ته رالې نو دغلته به څه کې دغه ځای کې به اول داسې چل وکړي چې د امام صاحب سره به دغه رکعت وکړي دویم کله چې په تحیات کښېني نو دغې نه بعد به بیا د عبده و رسول پورې مونځ بیا به چپ شي بیا چې کله امام صاحب سلام وګرځي ته به ودرېږي چې کله ودرېږي په دغه ټایم کې به ته سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک دغه به ټول ووایې د ولا اله غیرک اعوذ بالله بسم الله به ووایې بیا به سوره فاتحه ووایې بیا به سورت ووایې که هر یو سورت دې ووایې صحیح شو چې سورت دې ووایې د هغې نه بعد به بیا درې پېرې الله اکبر الله اکبر الله اکبر داسې به ووایې او بیا به دغه مونځ پوره کړي نو ستا مونځ به مکمل شي دا دویمه طریقه شوه اوس درېیمه طریقه دا ده چې ته رالی او امام صاحب چې کوم دی هغه په اخرنۍ قاعده باندې دی او محترم کور کې ناسو ځان یې سینګارو سترګې تورولې جامت یې کو او کپړې بدلولې چې رالی د محترم نه مونځ شوی دی ټول امام صاحب په اخرنۍ قاعده باندې ولاړ دی نو دغلته به بیا څه کې ته خو بیا سلام وګرځې تا له خو مونځ نه درځي ما ته پته ده خو زه درته لنډه طریقه ښیم دې ته غوږ کړې دا جي صاحبه هسې نه چې بیا ته خلکو ته په ګوټونو سترګو کې ګورې چې ورکه دی خو ما ته نه ګوري راشه بس په پټه کې سلام وګرځوه څوک په دې ونه ویني واجب در نه پاتې شو نو داسې به نه کوې حاجي صاحب نو څه به وکړې ته به بیا ودرېږې او دغه شان سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک دغه شان ولا اله غیرک پورې به ووایې بیا به درې تکبیرونه وکړي درې تکبیرونه بعد به اعوذ بالله بسم الله سوره فاتحه او سورت به ووایې او ښکته به شي دغه شان دویم رکعت ته راپاڅېدي نو بیا به څه وکړي سبحانک اللهم دغه شان ولا اله غیرک اعوذ بالله بسم الله سوره فاتحه او سورت به ووایې بعد کې به بیا درې تکبیرونه وکړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر دغه به وکړي او بیا به مونځ مکمل کړي دا ستا د عید ستا د اختر د مونځ دغه طریقه شوه حاجي صاحبو داسې به نه کوې چې ته بیا څه کړي په ګوټونو کې یو بل ته ګورئ داسې به نه کوئ نوجوانانو تاسو ته هم دا خبره کومه داسې به نه کوئ بیا تاسو صحیح ده جي او چې ته رالی محترم رالی جومات ته رادن نه شو امام صاحب سلام وګرځو نو په دغه حالت کې به بیا څه کې بیا به کور ته لاړ شي او ځان به پانسي کې ښه ځان به پانسي کې ځکه ستا نه د اختر مونځ لاړې مړه د الله بنده دا به څومره غټ بدبخت دی چې د اختر مونځ همغه ونه کړي دا به څومره غټ بدبخت دی